موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه زده کړو چې کله دې حق وپېژندې او حق در معلوم سو نو ته باید د حق دپاره ژوند وکړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په باره کې دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدې، یوازې دا نه چې مسلمان سو بلکې فوراً یې په دعوت هم شروع وکړه او نور خلک یې هم و اسلام ته دعوتول. د هغو کسانو د جملې څخه چې د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان سوي دي: عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، ابو عبیده عامر ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي. دغه شپږ نفره اصحاب کرام چې د عشره مبشره څخه دي د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت اسلام ته داخل شوي دي. عشره مبشره هغه 10 نفره اصحاب کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د صدق او قوي ایمان په سبب پر دې دنیا د جنت زیری ورکړي دي او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه 10 نفره خامخا جنت ته داخليږي. خو د دغو 10 نفرو د جملې څخه 6 نفره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه په ایمان او اسلام مشرفه شوي دي. او دا هغه وخت وو چې په خپل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام څخه بیل لږ شیانو نور څه نه و زده کړي. اوس نو زموږ حال ته وګوره. نن ورځ موږ هر یو د اسلام په باره کې څونه ډېر معلومات لرو او د اسلام دپاره مو هیڅ نه دي کړي. نو زموږ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې ډېر فرق دی او هغه فرق دا دی چې د حق وپېژندی نو یې د حق دپاره ژوند کاوه، خو موږ حق پېژندلی دی مګر د حق دپاره مو هیڅ نه دي کړي. دا څونه لویه خطا ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حق وپېژندی نو یې د حق دپاره کار وکړي او د شپږو هغو نفرو د اسلام سبب وګرځېدی چې د جنت زیری پر سوی دی. نو د ټولو هغو کسانو چې د ده په واسطه مسلمانان سوي دي ټول ښه عملونه، که عبادت دی، که جهاد، که صدقې دي او که خیراتونه دي، که دعوت الی الله دی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نیکیو په ترازو کې زیاتیږي. تاسو ته معلومه ده چې ابو عبیده عامر بن الجراح د شام فاتح دی او سعد ابن ابي وقاص د عراق فاتح او هغه څوک دی چې د فارس امپراتوري ورختمه کړه. همدارنګه نور ډېر کسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه اسلام ته داخل شوي دي. د هغو د جملې څخه ارقم ابن الارقم او عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنهما دي. دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام ثمره یوازې دعوت و اسلام ته نه دی بلکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل مال سره د مسلمان مریانو په آزادولو کې پوره حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا مینځي چې مالک یا بادار به یې کافر و او دوی ته به د دوی د ایمان په سبب وهل او ټکول ورکول، د رضی الله تعالی عنه به هغه مریان رانیول او آزاد به یې کړل. د دغه کار په شروع کې 9 نفره مریان یا مینځیان رانیولي او آزاد کړي دي چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دی. هغه چې امیه ابن خلف مالک او بادار و او عذاب به یې ورکاوه. یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لار تېرېدی او ویلې ده چې امیه و بلال رضی الله تعالی عنه ته وهل او عذابونه ورکوي. نو یې امیه ته وویل آیا پر دغه مسکین رحم نه کوې؟ امیه ورته وویل ته رحم پر وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هو په څو دی؟ امیه ویل د سرو زرو په 9 اوقیه.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل زما سو. امیه ابن خلف وویل واخله. او د دې دپاره چې د بلال رضی الله تعالی عنہ قدر کم او لږ کې ویې خندل او ویل یا ابابکر ته پوهېږې که تا ویلي وای چې د اوقۍ تر څلرمې حصې په زیاته یې نه غواړم ما درکاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله که تا 100 اوقې راڅخه غوښتې وای ما به درڅخه رانیولی وای. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امیه ابن خلف څخه بلال رضی الله تعالی عنہ رانیوي او آزاد یې کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ویل ابو بکر سیدنا و اطلق سیدنا، یعنی ابو بکر زموږ سردار دی او زموږ سردار یې آزاد کړي، چې مقصد یې بلال رضی الله تعالی عنہ. د هغو کسانو د جملې څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد کړي دي عامر ابن فهیره، زنیره، ام عبس، النهدیه او د دې لور د بن عمرو ابن مؤمل منځه او نور داسې ډېر مسلمانان شته چې د کفارو سره به مریان وه. د رضی الله تعالی عنہ به رانیول او آزاد به یې کړل. چیرې چې به یوه مظلومه منځه یا یو ضعیفه او مظلوم ریی و د رضی الله تعالی عنہ به رانیوي او آزاد به یې کړي. تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې په مشرکانو کې داسې آوازه نشر او خپره سوه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مریانو په آزادولو کې بې اندازې مال مصرفوي. نو که به د یو چا سره مالی مشکلات پیدا سوه یا به یې د ډیرو پیسو طمع سوه نو به یې پر خپل مسلمان مریي د دې دپاره عذاب سخت او ډیر کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ځینې رانیسي. او د رضی الله تعالی عنہ هم د دغو مریانو په رانیولو کې هیڅ ځنډ او تاخیر نه کاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په عصر او زمانه کې د رحیم او مهربانه زړه خاوند و. د ده په ټول تاریخ کې نه دي ذکر شوي چې د رضی الله تعالی عنہ دې د یو چا سره جنګ کړی وي یا دې یو چا ته ښکنځل کړي وي یا دې څوک په سپکه سره یاد کړی وي یا دې د همت او مړانې په ځای کې ځان ژغورلی وي یا دې په خپل مال او جاه سره بخل کړی وي. کوم وخت چې مسلمان سو هغه د فطرت و صداقت ته د دین صداقت هم ورزیات سو، نو ځکه صدیق ځینې جوړ سو. یوه ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار د ملامتیا پر قسم ورته وویل زویه که دغه ضعیفه مریان رانیسې او آزادوې یې خو د دوی پر ځای قوي کسان رانیسه چې کومک دې وکړي. زوی یې په جواب کې ورته وویل پلاره زه دغه کار د الله جل جلاله د رضا دپاره کوم نه د ځان دپاره. او هلته مشرکانو داسې اوازې هم اچولې چې یو وخت بلال د ابو بکر سره یوه نیکي او احسان کړی و، نو ده د دې دپاره رانیوي او آزاد یې کړي چې د هغه احسان بدله یې ورکړې وي. خو د الله جل جلاله له طرفه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د ده سره یا پر ده باندې د هیچا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې دی د هغه احسان بدله او عوض ورکوي. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بیل د خپل لوړ او اعلی رب د رضا غوښتلو څخه بل مقصد نه لري. دغه د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب عز وجل د رضا دپاره وي. ولسوف يرضى، او ډیر ژر ده چې خامخا به دی د الله جل جلاله له طرفه راضي شي. یوازې دغه آیاتونه نه بلکې د اللیل ټول صورت د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی دی. دا چې ده
دغه ضعیفه میندې او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودی او خپل مال یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره مصرفاوه، نو الله جل جلاله فرمایي ډېر ژر به دی د الله جل جلاله له طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقا راضي سي. خو د آیاتو مضمون عام دی. که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه نفر په جنت سره راضي کوي. ولسوف یرضى د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله د رضا دپاره کوي او د هغه تر شا یې خپله فایده نه وي سنجولې، الله جل جلاله به یې په آخرت کې راضي کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوصافو څخه یو دا و چې د الله جل جلاله پر وعده یې ایمان درلودی. کوم وخت چې فارسیانو چې مجوسیان وه و رومیانو ته چې مسیحیان وه په خپلو منځني جنګو کې سخته او شدیده ماته او شکست ورکړه، د مکې مکرمې مشرکان په دې سبب چې دوی او فارسیان په دین کې سره نږدې وه ډېر خوشحاله شوه. په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې په سورة الروم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني وعربو تپنجدیم زککی یا پکشتم زککی روم مغلوب سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر پارسیانو غالب سي. حکم او امر د مخه تر هغه چې فارس پر روم کامیاب سي او وروسته تر هغه چې روم پر پارس کامیاب سي خاص الله لرضی. او دغه د رومیانو د کامیابی په ورځ به مؤمنان د الله جل جلاله په نصرت خوشحاله سي. الله جل جلاله د هغه چا سره مرسته او کومک کوي چې اراده یې وفرمایي او هم دغه الله جل جلاله ښه غالبه او قوي دی او هم ډېر رحم کوونکی دی. دا د آیاتو د لفظ ترجمه وه. مګر د مبارکو آیاتو د ترجمې د پوره پوهېدلو دپاره به اول هغه قصه درته بیان کم کوم چې دغه آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه په ډېره اساني سره پوهېدلی سو. په دغو آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل منځ کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. په پخوا کې به هم اهل مکې یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنګو خبرونه رسېدل، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنګو خبرو د اهل مکې په زړو کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړې وه. د فارس آتش پرستانو د دین د نږدېوالي په سبب د مکې مکرمې بت پرستان د ځان ډله بلل او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل، ځکه چې دواړه اهل کتاب وه او د دواړو دین آسماني دین و. نو کوم وخت چې به د فارسیانو د غالبه کېدلو خبر راورسېدی، د مکې مکرمې مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به یې موږ به هم دغه رنګه پر تاسې غالبه سو.
مسلمانان به هم په دغو خبرو او واقعو زهیرېدل او ویل به یې نصارا چې اهل کتاب دي ولې د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي. خو په 614 عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت 15 کاله تیر شوي وو، فارسیانو و رومیانو ته ډیره سخته ماته ورکړه او د روم د قیصر څخه ډیر ځایونه ونیول. حتی په خپل هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې چې اوس استنبول ورته ویل کېږي محاصره او قلابند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو. ډیر لوی اسقفان یا ووژل شوه یا بندي ونیول شول. د بیت المقدس څخه د نصاراو ډیر لوی او مقدس صلیب د ایرانی فاتحانو لاسته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهره خو داسې هیڅ دلیل او علامه نه وه موجود چې رومیان دي بیا دونه قوت او طاقت پیدا کړي چې د فارسیانو په مقابل کې د سر راپورته کړي. نو د دغو حالاتو او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکې مکرمې مشرکان ډیر خوشحاله کېدل. مسلمانانو ته به یې پیغورونه ورکول او زهیرول به یې. په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسبابو څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړي چې یوازې دا نه چې د منکرو مشرکانو هیڅ وزرته نه لوېدی، بلکې عقلي دلایلو هم دا نه منل چې داسې دې پېښه سي لکه قرآن مجید چې وایي چې هغه دغه مبارک آیاتونه دي چې موږ مخکې د ترجمې سره تلاوت او بیان کړ. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغو آیاتو تر اوریدلو وروسته د هغه خپل قوي ایمان او کامل عقیده په سبب چې د الله جل جلاله پر وعده یې درلودل د مشرک قریشو په منځ کې ګرځېدی او هغو ته به ویل تاسې مه خوشحاله کېږئ ځکه رومیان به بیرته پر پارسیانو کامیابه سي. ابی ابن خلف چې مشرک و او د رومیانو کامیابي هیڅ وزرته نه لوېدل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل آیا پر دغه دعوه چې ته یې کوې شرط را سره تړې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم په څو اوښانو شرط ورسره وتړي. البته په دغه وخت کې د شرط تړل یا شرط ایښول نه و حرام شوي. امیه ابن خلف پوښتنه ځینې وکړه چې دغه د روم کامیابي به په څونه موده کې پیښه سي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 3 کاله موده ورسره کښېښول، ځکه په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر 9 پورې بضع ورته ویل کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اول کې د بضع سنین ترجمه د خپل فکر سره برابر په 3 کلو کړې وه. نو یې خود د کفارو سره شرط هم په 3 کلو کښېښاوه، مګر بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره یې د بضع سنین ترجمه په 9 کلو سره وکړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیرته و امیه ابن خلف ته ورغلی. امیه چې ولیدی د لرې یې ورته وویل لکه چې پښیمانه سوی یې. ده رضی الله تعالی عنہ وویل یا بلکې راغلی یم چې د شرط د اوښانو شمیر او د شرط موده زیاته کړم. نو د اوښانو شمیر یې 100 اوښه کړي او موده یې 9 کاله کړه. کلونه تېرېدل څو د بدر د جنگ په وختو کې لکه څرنګه چې مسلمانان پر مشرکانو کامیابه شوه، دغه رنګه رومیان پر پارسیانو کامیابه شوه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د شرط 100 اوښان د مکې مکرمې د مشرکانو څخه واخیستل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره ټول خیرات کړ. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اقتصادي حالت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غنی او مالدار سړی و. د غریبانو سره کومک کاوه، د میلمنو احترام او عزت کاوه، د شو او غوره اخلاقو خاوند و. د مخه تر اسلام هم په شو اخلاقو سره مشهور و او دغه ښه اخلاق د تر اسلام وروسته ډیر او په واضح شکل سره ښکاره شوه.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې 40,000 دینار درلودل، خو د هجرت په وخت کې 15,000 درهم درلودل، چې هغه خپل نور مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په خدمت کې همدارنګه د ضعیفه او مظلوم مریانو په رانیولو کې مصرف کړی و. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه وټاکل شو، هیڅ شی نه درلودی، او کوم وخت چې وپاسو 6,000 درهمه پور پر باندې و، یعنی خپل ټول مال د اسلام د نصرت لپاره مصرف کړی و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لره د اسلام او مسلمانیدلو په سبب دونه ډیر لوی فضیلتونه او لوړوالی شته چې بل چا نه دي حاصل کړي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې ډیر زیات احادیث راغلي دي چې د هغو ټولو د بیانولو لپاره د یو بل خاص او بیل کتاب لیکنې ته ضرورت شته. خو بیا هم هغه احادیث چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي دي پر دوه قسمه دي. ځینې هغه احادیث دي چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت بیانوي، او ځینې هغه احادیث دي چې د حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو فضیلت پکې بیانېږي. خو زه به دلته د هغو احادیثو د جملې څخه د اختصار پر ډول ځینې احادیث را نقل کړم. ابو دردا رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بكر الا ان يكون نبي. یعنی پر هیڅ داسې چا چې هغه تر ابو بکر ښه او افضل وي لمر نه دی راختلی او نه پر لوېدلی دی، بې له دې څخه چې هغه څوک دی نبي وي. یعنی پس له انبیاء علیهم السلام څخه بل داسې څوک نشته چې هغه تر ابو بکر ښه او افضل وي. سبحان الله، دا څونه فضیلت دی، دا څونه لوړه درجه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهدی ده چې پس له انبیاء علیهم السلام څخه افضل او بهتر انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. که نور هیڅ احادیث د رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې نه موجود، خو دغه یو حدیث د فضیلت لپاره کافی او شافی دی. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایي: اصدق الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی د ایمان په لحاظ تر ټولو انسانانو صادق انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما نفعني مال ابي بکر. یعنی هیڅ مال دونه فایده نه را رسولې لکه د ابو بکر مال چې را رسولې. تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مال کې داسې تصرف کاوه لکه په خپل مال کې چې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اثبت الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی په ټولو انسانانو کې د ثابت ایمان خاوند ابو بکر صدیق دی. د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما توکتل او وی فرمایل: هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. رواه الذهبي والترمذي. يعني دغه دوه ابو بکر او عمر په اولینو او آخرینو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیاء او رسولانو څخه، او په دغه حال مخبروي یا علي. دغه حدیث شریف روایت
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل دغه دوه یعنی ابو بکر او عمر په اولینو او آخرونو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بې له انبیا او رسولانو څخه او دوی په دغه حال مه خبروه. تاسو پوهیږئ دغه چې د جنت د پخو خلکو ځکه هلته داسې حدیث شریف شته چې د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي مګر په پخو خلکو کې د جنت د پخو خلکو سرداران حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لو وضع ایمان الامه فی کفه ووضع ایمان ابي بکر فی کفه لرجح ایمان ابي بکر، یعنی که د ټول امت ایمان د ترازو په یو پله کې کښېښول سي او د ابو بکر ایمان د ترازو په بله پله کې کښېښول سي د ابو بکر ایمان به تر دروند سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، رواه ابن ماجه. یعنی کما په دنیا کې د ځان دپاره داسې دوست اختیارولای چې زړه مې د هغه په محبت ډک وای ما به ابو بکر د دغه دوستۍ دپاره اختیار کړی وای. په هغه حدیث شریف کې چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، رواه الترمذي. یعنی ته یا ابا بکر پر حوض کوثر زما ملګری او په غار کې مې ملګری. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما سبقكم ابو بکر بكثير صلاة وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. یعنی ابو بکر په ډیرو لمنځو او په ډیرو روژو تر تاسې نه دی د مخه سوی مګر په یوه شي سره د مخه سوی دی چې هغه شي د ده په زړه کې قرار یا ځای نیولی دی. هغه چې شي دی صادق ایمان. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په وخت کې او په کوفه کې د عامو خلکو په حضور او پر منبر وویل ښه او بهتر د دغه امت پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ابو بکر دی. ښه او بهتر د دغه امت پس له ابو بکر څخه عمر دی او که مې خوښه وای چې د دریم نفر نوم هم یاد کړم یاد کړی به مې وای. رواه ابن ماجه. دغه حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه په تواتر سره ثابت دی. الله جل جلاله دې هغه کسان خوار او ذلیل کړي چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د محبت دعوه کوي او قول یې نه مني. څرنګه چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې مبارک احادیث ډیر زیات دي نو د دې لپاره چې بحث مو اوږد نسي په دغه سره به کفایت وکړو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هجرت کوم وخت چې مسلمانانو مدینه منورې ته هجرت کاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هجرت اجازه وغوښتل خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ته انتظار وکړه یا ابا بکر شای الله جل جلاله تعالی را ملګری پیدا کړي. د دغه خبرې په اوریدلو سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا امید سو چې شای په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو ځکه د هجرت لپاره دوه اوښان رانیول او د هجرت د ورځې لپاره یې هغه ساتل تر څو چې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده کور ته ورغلی او ویل یا ابا بکر الله جل جلاله د هجرت اجازه راته وکړه. صدیق رضی الله تعالی عنه وویل ملګرتیا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ملګری مې یا ابا بکر. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما په ټول عمر څوک نه و لیدلی چې د خوشحالۍ څخه ژاړي
خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا په سبب د خوشحالۍ څخه ژړل. ورونو تاسو پوهیږئ چې دغه سفر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا په سبب د مرګ سفر و. ممکن دی رضی الله تعالی عنه دغه سفر تر اخره ژوندی و نه رسیږي، مگر بیا هم دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دونه خوشاله و چې د خوشحالۍ ژاړي. دا کم حب او محبت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال، خپل ټوله دارایی د دغه سفر دپاره ورسره واخیستل، سره د دې چې د کورنۍ په مکه مکرمه کې او د مشرکانو په منځ کې پاته وه، خو د هغو دپاره یې هیڅ شی نه پرېښاوه، هغه یې پر الله جل جلاله وسپارل. دا هغه د حق او حقیقت ملګرتیا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ودغې درجې ته ورساوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا د کوره څخه راووتی او غار ثور ته ولاړل. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې غار ته ورننوځي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، ته به تر هغو غار ته نه ننوځې تر څو چې زه دا اطمینان حاصل نه کړم چې په غار کې داسې شی نشته چې تاسو دې آزار در ورسوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غار ته ننوتی. په غار کې یې ښه وکتل چې هلته داسې شی نه وي موجود چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورسوي. خو غار د غره غار دی. هلته یې څو نور کوچني کوچني غارونه ولیدل، نو یې خپل کالي څیرل او هغه کوچني غارونه یې په بندول. پس له دغه ټول احتیاط څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورغلی. ویلې ده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کالي څیرې دي. د کالو د څیرېوالي پوښتنه ځینې وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: په دغه ټوکرانو مې دغه غارونه د دې دپاره بند کړه چې د دغو غارو څخه داسې شی راونوځي چې تاسو دې آزار در ورسوي. خیر، څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه سر کښېښاوه او بیده سو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هلته یو بل کوچنی غار ولیدی. هغه غار ته یې خپله پښه ور وغځول او د غار پر خوله خپله پښه د دې دپاره کښېښول چې له غاره څخه داسې شی راونوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ور ورسوي. خو په دغه غار کې مار یا لړم و او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پر پښه ووهه. که څه هم د دغه خزندې د وهلو په سبب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ټول وجود کې شدید درد پیدا سو، خو خپله پښه یې په دې سبب ونه ښوروله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ نسي، مګر د درد د شدت څخه تر سترګو اوښکې راتوی سوې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د ده د اوښکو سبب وپوښتی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، لړم ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هغه ځای ور مسح کړی او د الله جل جلاله په امر هغه درد ایسته سو یا جوړ سو. ورونو، ډیرو خلکو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدح او صفت بیان کړي دي، خو هیچا یې داسې صفت نه دی کړی لکه الله جل جلاله چې ثانیه اثنین بللی دی. یا ابابکر، تا ته دغه جمله یا دغه د ثانیه اثنین لقب مبارک وي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا پر صحبت او ملګرتیا شاهدي ورکړې ده او الله جل جلاله خپل سکون ستا پر هغه بېقراره زړه نازل کړي چې د اسلام پر دعوت او د دعوت پر چلونکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بیره کې و.
الله جل جلاله د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يعني كتاسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره مرسته او مدد ونکي په تحقیق الله جل جلاله لده سره مدد او کومک کړی دی. کله چې دی صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه هغو کسانو چې کافران سوي و په داسې حال کې وایست چې دی علیه الصلاة والسلام دوهم د دوو، یعنی دی صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه سره ملګري و. کله چې دوی دواړه په غار کې و، کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګري ته وویل ته مخه پکېږه، بېشکه چې الله جل جلاله په نصرت او ساتنه زموږ سره دی. نو الله جل جلاله خپل تسکین او اطمینان پر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل کړی، او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تایید او ملاتړ په داسې لښکرو سره وکړي چې تاسې هغه لښکرې نه لیدل. دا د آیات شریف ترجمه وه. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل د ابو بکر د شپو څخه یوه شپه چې دغه په غار ثور کې د هجرت شپه مقصد وه، د عمر او د عمر د اولادې تر ټولو شپو ښه او بهتره ده. او بیا به یې وویل کاشکې زه د ابو بکر پر ځګر یو ریښته وای. بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي د ابو بکر څخه د مشکو بوی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراه وم. دا هغه وخت یادوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرفه سوی و، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا تر دغه وخته پورې په اسلام نو مشرفه سوی. نو په دغه وخت کې وای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د مشکو بوی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراه وم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې د اسلام د عظماو څخه یو عظیم نه دی، بلکې د انسانیت د عظماو څخه یو عظیم دی. په هغه الله سره به د قسم وي چې لا اله الا هو، پس د انبیاء علیهم السلام څخه د مځکې پر مخ تر ابو بکر عظیم نسته. زما دغه خبره خاصتا و هغو ځوانانو او پیغلانو ته متوجه ده چې دوی د مادونا یا بیله یاداشتونه وایي، یا د هټلر یاداشتونه مطالعه کوي، یا د فلمي اکټرانو په ژوند ځان خبروي. هغو ته وایم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت ووایاست، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره تعلق پیدا کړئ. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت پر لار رهي دي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه موده وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنی پر یوه او بل طرف یې لکه بورا راګرځي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دی، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دی. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر لحظه یا هر ګړی دې خوا ها خواته کېږي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې یا ابا بکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کېږي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به یې درته نیولی وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شا له طرفه څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک ته بغل له طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه او بل اړخ ته ځم. ښه متوجه سي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حرص و.
د ده علیه الصلاة والسلام د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای قرار نه درلودی، لکه پتنګ شاوخوا پر راګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: یا ابابکر، زما سره محبت لرې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: هو. بیا یې ورته وویل: یا ابابکر، زما د پاره ځان وژنې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: هو. زما وژل کېده د یوه سړي وژل کېدل دي، خو ستا مرګ د امت مرګ دی او د هغه دین او عقیدې مرګ دی چې تر اوسه نه دي پوره سوي. که زه مړ سم، زه یو سړی یم، او که ته مړ سې، ستا سره دغه دین او دغه عقیده چې تر اوسه پوره سوي نه دي مري. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا پس له هغه څخه چې 14 کاله یې په مکه مکرمه کې دعوت کړی و، د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړي، چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 53 کاله و او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر 51 کاله و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وخت د مسلمانانو امیر او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلیفہ وټاکل سو، چې عمر یې 61 کاله و. 2 کاله او 2 میاشتې خلافت وکړي او بیا د 63 کلنۍ په عمر وفات سو، چې دا عینا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر دغه عمر د دنیا څخه رحلت کړی دی. بلکې دی رضی الله تعالی عنه هم د دوشنبه په ورځ وفات سو، چې دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رحلت ورځ ده، چې دا د هغه محبت میوه او ثمره ده چې د رضی الله تعالی عنه په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره درلودي. نو الله جل جلاله په وفات کې هم د هغه صلی الله علیه و وسلم سره مشابهت ورنصیب کړي. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په رسالت مبعوث کړل سي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نږدې اشنای او خوږ ملګری و. حتی دغه ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت پورې و، بلکې تر وفات وروسته هم په هغه مبارکه حجره کې ښخ کړل سو کومه چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک قبر موجود دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم صاحب یا ملګری بللی دی. رب عز وجل د سورة التوبه په 30 نمبر آیات کې فرمایي: اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کوم وخت چې دوی دوه د هجرت په وخت کې په غار ثور کې و او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل ملګری ته وویل: ته مخه پکېږه، بېشکه چې الله زموږ سره دی. نو الله جل جلاله په خپل کلام کې د صدیق رضی الله تعالی عنه دا تصدیق کړی دی چې دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم صاحب او ملګری دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کفارو د ډیرو آزارو او تکالیفو په سبب مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې حبشې ته هجرت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د هجرت په قصد او اراده حبشې ته رهیسو. خو په لار کې ابن دغنه ولیدي چې دغه ابن دغنه د عربو د یوې قبیلې مشر او رئیس و، او ویل: یا ابا بکر چیرې ځې؟ رضی الله تعالی عنه وویل: حبشې ته ځم او د مسلمانانو تاریخ او د تکالیفو ډک ژوند یې ورته بیان کړي. ابن دغنه وویل: یا والله، تا غوندې څوک باید د مکې څخه ونوځي؟ ته کریم شریف د ښو اخلاقو خاوند یې، د ضعیفه غریب او میلمه عزت کوي، تا څنګه د مکې څخه باسي؟ بیرته درځه او ته زما په جوار او ساتنه کې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د دغه جوار په سبب بیرته راوګرځېدی. نو ځکه
دلره هغه د حبشې د هجرت اجر او ثواب هم شته. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو ته آزارونه او تکالیف ورکول کیږي او قریشو هم نه غوښتل چې دی رضی الله تعالی عنه د ابن دغنه په جوار کې قرآن مجید ووایي، نو د رضی الله تعالی عنه وویل یا والله ما ته دې هم هغه تکلیف راورسېږي کوم چې نورو مسلمانانو ته ورسېږي. بیرته یې هغه د ابن دغنه جوار وررد کړي او د مسلمانانو سره یو ځای په آزارو او تکالیفو کې تریخ ژوند تیراوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیرو فضائلو څخه یو فضیلت دا دی. محترم ورونو، څرنګه چې فتاح پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په دوهمه فتح کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا په امید ستاسو و دعا ته اړ